ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كما هداكم واذكروا الله كذكركم آباءكم صدق الله العظيم. دمارونو تقریبا د عرفات د میدان چې کوم شرعي وقوف و هغې بیان مې هم درته وکړو انشاءالله ټولو ملګرو په هغې عمل مو وکړو الحمدلله. اوس هم تاسو سره وخت شته دی لږ ساعت به بیا دا وقوف کوئ او تر څو پورې چې مونږ ته د ګاډو د خطو وینا نه شوې نو هغې پورې به د دغه سره خیمو سره نږدې له غوندې بیا الله ته جړاګانې وکړئ ذکرونه وکړئ او خصوصا چې تاسو ته ما کوم سار ذکر خولی و د حدیث په رڼا کې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدير وسره استغفار لګوائے استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه يا حسبي الله ونعم الوكيل دعوائے دا ذکرون اور سره کوي. ترتیب به زمونږ څنګه وي؟ ترتیب به دی چې عرفات کې د نور پریوتو نه مخکې به مونږ اوږده نه وروستو به وځو. نور پریوتو نه مخکې که څوک ووتل واپس کېږي به که واپس نه شو دم به پرې لازمیږي. نور چې کله پرېوځي دلته تو په ډزو کې هغه اواز به تاسو واورئ هم او پته هم لګي چې نور پرېوته نو بیا به د دې ځای نه مونږ روانېږو. ګاډي هم د دې ځای نه قدم نه شي غېښتی چې تر څو نور نه یې پرېوتی. د ماښام مونځ به دلته نه کوو. ماښام مانځله به مونږ مزدلفې ته انشاءالله العزیز رسو. هر ټایم چې ورسېدو که د شپې په 9 ورسېدو که په 10 ورسېدو که په 11 ورسېدو که په 2-3 بجې ولې ونه رسو د شپې خو د ماښام مونځ به زمونږ په مزدلفه کې ډېر خلک خطا کېږي. د ماښام مونځ په مزدلفه کې د قضا په نیت کوي. دا د قضا نیت به نه کوو د ادا نیت به کوو. د دې مونځ وخت خدای بدل کړی دی. مونږ نه قضا نه دی مونږ خو دلته کولی شو خو الله وایي نه هلته به کوئ. رسول الله مبارک فرمایي هلته به کوئ. نو د مزدلفې مونځ به مونږه د ماښام مونځ په مزدلفه کې کوو او قضا نیت به نه کوو د ادا نیت به کوو. مونږ به خپل ترتیب داسې ساتو چې ورسېږو یو کس به بانګ ووایي بانګ نه پس به د ماښام 3 رکعته فرض وکړو. هغې نه پس به د ماسخوتن مونځ کوو انشاءالله. مسافر به که ټول مسافر امام پکې مقیم نه نو 2 رکعته به وکړي. که مقیمین 4 به کوي که امام مقیم و مونږ به ورپسې 4 وکړو. هغې نه پس به بیا 2 رکعته د ماښام سنت کوو. ور په دې ترتیب ځان پوه کړئ ښه. د ماښام مونځ بیا د ماسخوتن مونځ بیا د ماسخوتن نه پس لومبي 2 رکعته سنت د ماښام بیا 2 رکعته سنت د ماسخوتن بیا 3 رکعته ویتر. بیا به ښه په اطمینان وده شئ. مزدلفه کې د چا خپلو خیمو ته به ګورې نه ځئ ښه ځکه هغه خیمې د منا په حکم کې ګرځېدلې دي. حکومت سعودي او د دې د علماو فتوا دا ده چې په دې د منا کار کېږي. نو چې هر کله حکمن په منا کې شو د منا کار پې کېږي نو بیا خو د مزدلفې د خبره خلاصه شوه. نو ډېر خلک خپلو خیمو له ځي هلته به نه دی. ګاډي هم چې کوم ځای کوز کړي کوشش به کوو چې مونږ اجتماعي ځو. که اجتماعي نه وي که نه اجتماعي لږ دې طرف نه ګران وي. یو ځای کېدل شپه نو ملګري د ملګرو نه خطا شي. نو چې کوم ځای هم تاسو په مزدلفه کې پرېوتی بس دا مزدلفه ده بس شپه به کې تېره کړئ. ښه بسیاره غسلخانې وي بسیاره د چارهدام ځایونه
مزدلفه کې به شپه تېره کې ځان له به کاڼي برابر کې کتاب خو اویا لیکي هغوی د درې ورځې هم پکې حسابوي خو 50 هم کافي دی 50 کاڼي برابر کې هلته د دنیا کاڼي پراته حکومت هم دا کرش دی په ځای غورځولي دی دپاره چې خلک دا کاڼي اوچت کړي کني چې کوم ځای خاوره شګه د لږه ولټې ټوله د کاڼو ډکه د خدای پرې قدرتي پکې کاڼي ایښودې دي د چاڼۍ عمره یا د لوبیا د دانې عمره کاڼي چاڼۍ دانه یا د لوبیا دانې عمره کاڼي دې نه کم غټ هم کولی شي خو دا څو مسنون دي دا به ځان سره غونډ کې یو بوتل کې به یې واچوې او زمونږ فقها لیکي چې ویم وینځئ حدیثو کې د وینځلو ذکر نشته او خیر فقها وی وی وینځئ صفحه کې ټیک ده خبره ده دا کاڼي به ځان سره کې بیا به وختي پاسې تهجد به وکړې د اوبو بسیاره اوبې دا شپه د مزدلفې به ګډه وړئ په تاسو بالغ بني بستره بني دا چټایانې چې ځان سره راغلي څوک هغه ځان ته واچوي څوک احرام صادر ځان ته واچوي څوک سپلی سر ته کېږدي څوک بیگ سر ته کېږدي خوند یې دا کوي دا شپه هم په دغه طریقه دا ګډه وړه شپه په دې کولاو میدان کې خوند کوي نو دا شپه به تېره شي په تکلیف به تېرېږي او چې کوم ځای هم څوک پرېوت نو دغه مزدلفه ده حدودات هغوی د په حد کې دننه یو طرف ته بدایه مزدلفه لیکلې ده بل خوا نهایه مزدلفه د هغې منځ کې هر ځای چې پرېوتی سار به وختي که خیري پاسو تهجد به وکړې او بیا چې څنګ سبا داخل شي نو خپل 2 رکعاته د سار سنت او بیا 2 رکعاته فرض دا به کو په لومبي ټیم کې په دې ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مونځ کړی بالکل اول وخت کې چې مونځ څنګه وکړو نو مانځه پسې بیا وقوف د مزدلفې دی د مزدلفې وقوف څه دی هغه هم دغه دی چې الله یاد کې ذکرونه وکړي واذکروا الله کما هداکم واذکروا الله کذکرکم آباءکم سړی پلار یادوي بار بار سړی الله مونږ ته هدایت کړی دی د نیغې لارې د خپل ذات د مینې الله به یادوي سبحانك اللهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ویلی شي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ویلی شي لا حول ولا قوة الا بالله ویلی شي لا اله الا الله ویلی شي او لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير استغفار دا خو وایه ډېر څومره چې ذکرونه یې ابه وکړې قبلې ته به مخ کې او الله ته وجاړئ الله ته وجاړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته په عرفات کې دعاګانې وغوښتې او دعا قبوله نه شوه هغه دعا یې دا کړې وه چې یا الله زما د امت په یو بل کم حقوق دي خدایه د هغې یو چل جوړ کړي او د دې نه یې خلاص کړي قبوله نه شوه مزدلفه کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خاص ځای و جبل قزح ورته وایي اوس هغې ته څوک نه پرېږدي هغې نه جال تو دی مخکې به ورته مونږ تلو د مزدلفې جومات سره او هغه د دعا د قبلېدو ډېر قیمتي ځای دی اوس هغې ته څوک نه پرېږدي جال ته تو دی دا سرکاري څه مېلمانه پکې هغوی ایساروي نو بهر کې ټوله مزدلفه داسې نو هلته هغه دعا وکړه چې الله که زما امت یو بل باندې هم څه حقونه وي نو خدای تعالی خو طریقه درځي که پردې حق خو ته نه بخې هغه سړي له جنت ورکه مثلا چې زه تعالی دا جنت در کوم او دا بل بنده وبخه نو رسول الله مبارک وخندل نو صحابو تپوس وکړه الله رسوله ولې دې وخندل وی هغه دعا مې خدای قبوله کړه نو شیطان مې ولید چې په سر یې خاوره اچولې او چغې یې والې چې برباد شم برباد شم نو ګوره مزدلفې ډېره قیمتي دعا ده نو مزدلفه کې به هم تاسو الله یاد کې ذکر و اذکار به وکئ بیا به خپله دعا وکئ ښه د زړه د اخلاص نه په پښتو ژبه کې الله پاک ژبه ستا پوهېږي هغه دعا خدای قبلوي یاد ساتئ چې ریاکاري پکې ني څوک دا ځان ته نه ښایي چې زه دا دعا کوم نمبر 1 نمبر 2 دی چې د زړه د اخلاص نه دعایي ان الله لا يقبل عن قلب غافل الله چې کوم زړه غافل یې او لهوه بېځایه دعاګانې کوي زړه غافل یې هغه خدای نه قبلوي د زړه نه چې کوم اواز روزي د درد نه هغه الله قبلوي نو دعاګانې به وکړئ او د دعا نه پس د نور خطو نه مخکې به تاسو روانېږئ چې نور لا راختلي ني
رسول الله صلی الله مشرکان به د انور خطو نه پس تل حضور کافا کو فرمایل دي سره خلاف کو مونږ به د انور خطو نه مخکې ځو او د انور خطو نه مخکې د اختر ورځ به که خیر انشاءالله سبا او د انور خطو نه مخکې به تاسو که خیري روان شئ طریق مشات ورته وي د پیادهګانو لار بس دغلته بیا ګاډي ختم شي ګاډي تا بیا نور نوړي بیا به د ګاډو انتظار نه کوئ د پیادهګانو لار ده مخامخ غټه لار ده او په هغې خلک روان شي او بیا هغه د ټیم صادر والا چې کوم سفر دی زمونږ خیمې سره خوا کې دی هغې کې به مونږ ځو ټوله دنیا به روانه نو نیغ به لاړ شو مونږ جمراتو له نو لومبې دا پښتانه ورته رکوټ شیطان وایي جمره اولا ورته وایي بیا دویم دا پښتانه ورته منځنی شیطان وایي او دا شیطانان نه دي پښتنو کې مشهوره ده داخلو نو جمره وسطا او اخیري ته بیا غټ شیطان وایي جمره عقبه یا جمره کبرا نو موږ په لومبۍ ورځ باندې به دا لومبۍ پرېږدو دویم به هم پرېږدو درېیم له به لاړ شو نو درېیم شیطان به په اوو کاڼو باندې ولی او په داسې طریقه به یې نه ولی چې غونډ کاڼي په یو ځل ورشغه کړي غونډ هم یو ځل ور وویشتل یو شو شپږ درته پاتې شو یو کاڼي به ولی بسم الله الله اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن او که په خولې نشی ویلی په عربۍ کې نشی ویلی په پښتو کې ووایه الله ستا په نوم ولم شیطان خفه کوم او تا خوشحاله یو به ولی بیا به دویم ولی بیا دریم هلته یو دیوال دی پخوا یو سلی و د دې برج په شان اوس غټ دیوال حکومت جوړ کړی دی نو چې کم دی هغه دیوال نه ګیر چاپېره هغه غټ دیوال نه ګیر چاپېره اخور غوندې دی بس هغه اخور ته چې کاڼې ور پرېوت ټیک دی که دیوال ولګېد که نه خو چې هغه اخور ته کاڼې ور ورسي نو طریقه دا ده چې تاسو نیغ پې مور دی دلته رشي لږ مخکې دی د دیوال اخیري کونې له دی نو چې هلته لاړ شئ نو هلته رش بلکل نی مخامخ به بلکل نه ور دی نه به په دې نیغ په طرف لږ به مخکې لاړ شئ د دیوال چې کوم اخیري کونه ده خلک تلوار کوي نیغ ورځي به کې بلا خلک خوږ شي لږ لر اخوا اخر ته به لاړ شئ اخر ته لاړ شئ لږ واپس راشئ په داسې طریقه به ولو که خیر انشاءالله چې ښې طرف به منا تی ګس طرف ته بیت الله دی په اوو کاڼو به تاسو دا ویشتلو کې بس دا ستاسو یو عملو د اختر دروازې لومبی عمل ستاسو دا شو د نور خطو نه پس ټیم یې سرې ټیم یې دا دی چې په دغه ورځ باندې دا تر زواله پورې هم ویشتې شي که د چا نه لیټ شو د زوال نه پس تر ماښامه پورې هم ویشتې شي زواله پورې مستحب وقت دی زوال د 12 نیمو نه وروسته تر ماښام 7 بجو پورې دی مباحه ټیم دی د پهې ګناه شته نه څه او د شپې هم ویشتې چې خو هغه مکروه وي بیا تنزیهي غوره دا ده چې موله هغه که معذوره وه ښځه وه بوډۍ وه او تکلیف وایه د شپې هم ویشتې شي هېڅ کراهیت وله نشته خو خیر زمونږ خلک یې د زوال نه مخکې ولي بیا نو چې دا ولو که خیر انشاءالله نو د دې نه پس به بیا تاسو مونږ ځو نیغ به دا لاره الو دې پسې دوا نشته ها دې اخیري شیطان ویشتو پسې دعا بلکل نشته نیغ به ځو بس کوزېږو به نیغ به ځو چې لاړ شو ټوله دنیا به روانه وي مکې ته نیغه لار تلې ده نو ګس طرف ته به د پول لاندې بیا مونږ تاویږو نیغ به نه ځو بیا چې څه مخکې لاړ شو نو ګس طرف ته د پول لاندې لار تو شوې ده په هغې به مونږ ځو دا په سرنګانو نغده تلې ده نیغه ده اسانه ده او د اخري طرف ته چې بلکل نیغه دی د ګاډو لار ده خو ګاډي نه میلاویږي اوږدم ده ډېر ډېره شي پکې نو چې څنګه مونږ جمره اولو د هغې نه کوز شو مخکې ځو هلته کې یو البیک والا راځي د هغه البیک نه شاته بیا ټوله دنیا به روانې ګس طرف ته به تاسو ټرن والی نو بیا به ځئ نو دا چپر راځي دا د اوسپنې دا صادري دا چته د دې لاندې به مونږ ځو انشاءالله دې درمیان کې مونږ سربلند نجي صاحب سره خپله رابطه کوو چې هغه زمونږ دمې شکر کړی دی او که نه دی کړی تر څو چې هغه دمې شکر نه کړی مونږ به سر نه خرایو دا ذهن کې واچوئ
په دغه ورځ 3 کار دي ترتیب پکې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام مالک صاحب په نس واجب دي د دې دواړو امامانو په نس ترتیب کې فرق راشي دم لازمیږي لاول شیطان اشتل بیا ورپسې دم شکر دا قربانی نه د ګورې ما سر بلند نه چې کوئی کړي قربانی جدا شي دا دم شکر دی دم شکر هغې نه پس سر خری انشاءالله چې موږ مکې ته رسو که خیري نور کله همدغسې وي موږ مکې ته لا نه وو رسېدلي چې هغه موږ لا ذبح کړي دا موږ نه مخکې ځي د هغه په تمه کېږي به نه هغه مخکې ځان رسوي هغه ته دغه کار په دغه ورځ ډېر زیات دي نو لاول جمرات ویشتل یو اخیري بس دویم نمبر بیا دم شکر دریم نمبر سرونه خریل سر خریلو کې ثواب ډېر دی نبی علیہ السلام چې څوک سر خریلو ته 3 ځله دعا کړې او چې چا کټ کړی دی هغه ته یو ځل کړی نو حج کې فرق نه راځي که څوک سر کټ هم کړي حج یې کېږي خو خریلو کې ثواب زیات دی اجر پکې زیات دی نو موږ به بیا هلته کې تاسو به سرونه وخورئ اوس خو بغیر د دې احرام نه بیت الله ته څوک نه به پرېښودل د سبا قانون نه یو خبر چې سبا به څه قانون دی موږ ته به پته نه لګي نو بیا سله بلډینګ ته ځو موږ به بلډینګ ته دې له لاړو چې موږ به جامې بدلې کړې او موږ به ولامبلې نو چې هر کله بغیر د دې احرام نه تا پریدي نه طواف شته نو بلډینګ ته څه ضرورت دی درته بس سر به وخرایو او نیغ به لاړ شو طواف زیارت به طواف زیارت او که هغه ویشتل نه مې کړی څوک مخکې لاړ او هغه لا د ویشتل نه هغه لا ذبحه نه کړې نو هم طواف زیارت کولی شي طواف زیارت 4 نمبر کې سنت دی که څوک یې مخکې کوي نو کولی شي او خلاف سنت کار وشو موږ به کوشش کوو چې موږ خلاف سنت کار ونه کړو سنتو مطابق یې وکړو بیا درته وایم لومبې شیطان اشتل غټ پښتانه ورته ګورې شیطان کتاب کې نشته صرف دا خو هغه د اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام هغه نقشه ده بیا به راته منا کې د تفصیل ووایم انشاءالله بیا ورپسې څه دي دم شکر بیا ورپسې څه دي سر خری 4 نمبر سری طواف زیارت طواف زیارت چې کوې نیت په طواف زیارت وکړې ذهن کې شته که نه طواف فرض هم نیت کولی شي طواف زیارت یا طواف فرض نو په لومبې مونږ احرام کې کاو نو بیا به د اوږه ښکاره کړو په ټولو اوو چکرو او لومبو درېو کې مرمه هم کوو پهلواني به هم کوو نو چې هغه طواف څنګه وشي عام طواف دی لکه څنګه چې تاسو کوئ بیا به د هغې نه پس 2 رکعته واجب وکړئ 2 رکعته واجب نه پس به بیا استلام وکړئ د حجر اسود نو صفا مروه ته به ځو نو صفا نه مروه پورې د 2 چکرې به وو انشاءالله بس زمونږ طواف زیارت خلاص شو چې چا قران کړی دی او هغه طواف قدوم کړی دی یا د چا افراد دی هغه طواف قدوم کړی دی هغې پسې صفا مروه کړې ده نو په هغه دا طواف صفا مروه نشته صرف طواف دی او موږ خو تمتع حج دی نو موږ طواف هم وکړو سعی به هم وکړو د طواف او د سعی نه پس به ټول بل بلډینګ ته دی نیغ به ځای بلډینګ ته که سر هم خریلې خو ډېره ښه ده که هم نه خریلې نو بیا به سرونه وخرایه نیغ به ځای خپل بلډینګ ته او بلډینګ ته چې څنګه لاړ شي هلته به ولامبې احرامونه به لرې کړې او خپلې جامې به واچوې ارام به وکړې بیا به سربلنده جي صاحب راځي موږ له به بیا د ګاډي بندوبست کوي د بلډینګ نو بیا به مینا ته ګاډي کې راولي نو دا زموږ ترتیب شو د بیګانې شپې او د سبا دروازې پوه شئ په خبره نو بیا چې تاسو بلډینګ ته لاړ شئ جامې واچوئ بس د احرام نه ووتی نو ځان سره به احتیاطاً 1 جوړه جامې او د یو 3 ورځو داروګان چې څوک خوري مینا ته راوالی نور پنډونه مه ګرځوئ مهرباني وکړئ 1 جوړه جامې دې دپاره چې انسان دی چې ته پلیتې دی نه شي 1 جوړه جامې به ځان سره راوالی صرف 1 جوړه بس ټوپی به هم خپل په سري خپلې کیړی سپلی به خپلې واچوئ یا بوټان احرام نه وتی او بیا به تاسو راځئ مینا ته 1 جوړه جامې او د دغه 3 ورځو دارو درمل چې وي ځان سره به راواړئ او ځان دې باندې به احتیاط لږ کوئ تر څو چې تاسو سر
او طواف زیارت دواړه کار نه کړي سر به مخرای او طواف زیارت نو دا غي نمخ کې کچا سره بیبي وی نو یو ځای کېدل ممنوع دي ښا دا بالکل ناجایز د سر نه خړلې او څوک یو ځای شنو بیا به وخلالای خدام او سړی دوه خان او کسر خړلې او طواف زیارت اعلان کړي او یو ځای شو څوک نو بیا به یو ګډي خزه یو سړی بالای نو دې کې بعض خلک لک تیر وځي سری نه خړلې تقاضا خپل پوره کی او یا طواف زیارت نه کړي د خوې سر مې سه مخریو کنه د احرام نه وته نو په دې کې به احتیاط کوي د سرم اخریلی شي او د سر نه پس طواف زیارت مشي هغه نه پس بیا که څو خپل تقاضا پوره کین پوره کوي او بیا مینا ته راځي نو مینا کې بیا د موږ د دور د نور اعمال دي هغه برته ان شاء الله العزيز الته کې بیان کوم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله تعالى وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا اوكي يا الله لما ذكر زماننا فسدا عرفات اخیری ټیم دی یا الله زمونږ چې څومره دوستانو ذکرونه وکړل دعاګانې وکړې الله ټولې قبولې کړي آمين یا الله زمونږ ذکرونه زمونږ دعاګانې ټولې قبولې کړي آمين یا الله ستا ډېر لوی کرم چې په مونږ کې دا روز دی را باندې په خیر او عافیت تېره کړه دا ستا احسان دی الله ستا کرم دی ستا فضل دی ستا توفیق دی چې الله مونږ له دې راکړه الله مونږ د ریاکارو نه وساتي الله مونږ د شرکیاتو نه وساتي الله مونږ د کفریاتو نه وساتي الله مونږ د ریاکارو نه وساتي خدای مونږ د همومو احزانو غمونو فتنو په حفظ او امان کې وساتي یا الله زمونږ ایمان نصیب کړي خدای زمونږ ایمان نصیب کړي الله زمونږ ګناهونه معاف کړي زمونږ واړه او لوی پټ او ښکاره غټ او واړه او زاړه او نوې خدای ټول ګناهونه معاف آمين خدای زمونږ سټونه د ګناه نه پاک آمين یا الله چې څومره دوستان دي او یا الله زغوی زمونږ د دعا په تمه دي او زمونږ نه دعا درخواستونه کړې دي یا الله غم ته معلوم دي
او د هغې دعاګانې جتونه هم درته معلوم دي خدای باندې قبوله کړي بلکې زموږ ملک پاکستان دپاره خدای زموږ د ملک حفاظت وکړي یا الله زموږ د دې ښکلي ملک پاکستان حفاظت وکړي یا الله د ملک د یوې کوڅې او د یو ګوټ حفاظت وکړي د ملک د ټولو ادارو حفاظت وکړي خدای د ملک د ټولو مدرسو حفاظت وکړي د ملک د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي خدای زموږ ملک د هغې ګوټ کوڅه د قرآن او په سنت باندې عبادت کړي الله په قرآن او په سنت عبادت کړي موجوده چې کوم سیلابونه راغلي دي خصوصا په بلوچستان کې په شین کې یو ځای بل ځای بلوچستان کې ډېر سیلابونه دي سند کې هم سیلابونه دي دعا وکړئ چې خدای پاک د دغه سیلابونو د فتنو نه مسلمانان په امن کړي او خدای چې کوم مسلمانان پکې شهیدان دي ته مغفرت نصیب کړي وارثان له صبر ورکړي د نورو مسلمانانو حفاظت وکړي خدای سیلابونه په بند کړي